نو رسول الله خامخا معجزه ورکړي وي معجزه چې وي معجزه یا کرامت نو معجزه کې فعل د الله وي پلاس ته پیغمبر باندې ظاهري دغه رنګ کرامت ته یو ولی پلاس باندې ظاهر شو نو دا د دی ولی کمال نه دی دا فعل د الله دی خو د ولی پلاس باندې ظاهر کی وګوره موسی علیه السلام سره امسا وا نو الله ورته د امسا ورلړه کا چې ورلړه کړه نو د امسا نه مار چا جوړ کو اجدها د الله جوړ کړل موسی علیه السلام ته خو پته نه و یو ورلړه کا چې ورلړه الله د اجدها جوړ کړل نو معجزه دا د پیغمبر فعل نه وي دا د الله فعل وي د پیغمبر په لاس باندې ظاهري چې خلکو ته نبوت ښکاره شي او چې خلک په ده باندې ایمان راوړي دا د پیغمبرۍ نښه ده دغه رنګې کرامت ته ولي د عزت لپاره الله ظاهري نو دا فعل د الله وي نو معجزه هغې کار ته ویلی شي چې د هغې نه انسانان او جنات عاجزه وي داسې کار د پیغمبر په لاس باندې ظاهرېدل چې هر قیادت وي انسانان او پیریان د هغې نه عاجزه وي دي ته معجزه ویلی شي نو موسی علیه السلام ته د فرعون ووی چې تا خو مخکې دعوه وکړله چې انی رسول من رب العالمین زه رالیږلی شوی یم د رب العالمین د طرف نه نو ته چې د رب العالمین د طرف نه رالیږلی د سره نښه څه ده دلیل د سره څه دی دا رښتونې خبره کړې ده تا دا خبره کړله چې زه د الله د طرف نه پیغمبر رالیږلی شوی یم نو که ته په دې خپله دعوه کې رښتونې یې د پیغمبرۍ دپاره دلیل راوړه معجزه راوړه نو فالقا نو موسی علیه السلام دوه قسمه معجزې راوړي یو معجزه حضرت موسی علیه السلام دا د تخویف طرف ته اشاره ورکوي یرولو طرف ته د مار والا اجدها والا معجزه او دویمه معجزه بشارت ته پکې لاس چې کوم دی دا ترخ کې بکې خودو چې څنګه راوګاګو د نور پشن پړکېدو نو دې کې بشارت ته یو دا ده کو چې ایمان خورا نه وړو نو بیا به در باندې مصیبتونه راځي عذابونه به در باندې راځي او کشان دی وشو او چې اجدها دا مار والا معجزه دی کې دې طرف ته اشاره وا چې کورې په دې پیغمبر مو ایمان را نه وړو بیا در باندې مصیبتونه راځي عذاب به در باندې الله راځي او دې بل کې بشارت چې کو الله په دې پیغمبر باندې مو ایمان را وړو نو دا نور او رڼاګانې به در باندې راځي خوشاله به در باندې راځي نو دوه قسمه معجزې دوه قسمه دلیل حضرت موسی علیه السلام پیش کړي مطلب دا چې په حقیقت کې خامارو جادوګرانو چې کیمرا سره راوړې وي خو نظربندي واسي وړه کېدې راړه کېدې او دا په حقیقت کې همارو ابراهیم یوسف علیه السلام او د حضرت موسی علیه السلام په دور کې په منځ کې تقریبا 300 کاله پس تیر شوی ده 300 کاله پس حضرت موسی علیه السلام یوسف علیه السلام پس راغلی علامه شیرانی رحمه الله د سراج المنیر کې لیکلي دي چې دا دومره لوی اجدها وا چې دې کله د خپل واز غړه د سکره پیرغون خو مطالبه وکړه لکه تاسو سره دلیل یې سم معجزه وي نو معجزه مونږ ته راوړو چې مونږ ته پته ولګي چې ته پیغمبر علامه شیرانی رحمه الله لیکلي دي چې دا دومره غټه اجدها وه چې دې کله دا خوله وازغله که نه د دواړو جامو په منځ کې د دې چې کومه فاصله وه دا 80 ګزه وه یوه جامه په ځمکه پرته وه بله د فرعون په بلډینګ باندې پرته وه او چې فرعون ورته وکتل نو مفسرینو لیکلي دي چې 400 دسته چې کوم دی د فرعون وشو خېټه یې خرابه شو د یارې او چغې جوړې کړلې چې یا موسی دې ته لاس کا دا چې کوم دی منه که زمانه زه در باندې ایمان راوړم چغې جوړې کړلې نو موسی علیه السلام فورا چې هغې ته لاس کو اجدها ته د هغې نه چې کوم دی بیا عصا جوړه شوه نو د بیا په هغه ټایم کې ووې چې ته خو لوی جادوګر یې دا خو جادو